کته د پښتون ته پوښتنه کې چې ته نبی مسلمان کې پښتون هغه ته وایي چې زه 15 کال مخکې پښتون او زه 14 سال مخکې مسلمان نو اخر د دې شته سوچ دا او دا ولې د خبره کوي پښتون قوم په مخ د ځمکه باندې د بهادرۍ او د جرأت یو نښه او نشانه ده یعنې دا ډېر بهادر قوم ده تاریخ کوي چې اوسه پورې څومره پاچاهان راغلي او څومره هم ظالمان حکمرانان راغلي دي د هغوی نه پښتون نه دی اورېدلی او تختولی دي د دنیا ډېر قومونه د پښتنو مقابله کې راو خو بیا هم اخر همت وویل هغوی غیر هانو منل نیمه دنیا پته کوله والا سکندر اعظم چې کله نیمه دنیا پته کا او اخري راغی افغانستان ته نو افغانستان کې هغه بلا وخت تېر کړو نو پښتنو دوی سره هغه مقابله وکړه او دین جنګ وګټه هغوی دې زنوز غلو اخر پښتون څوک دی او د کم نسل نه او پښتون ولې دومره بهادر او غیرتمن یادېږي السلام علیکم زه یم اویس برکي او تاسو ګورئ زما ټیوب چینل اویس برکي اپیشل تاسو په خپل چینل کې په خیر راغلی وایم پښتون څوک دی د پښتون درې غټې نظریې دي لومړی هغه دا چې دی د بني اسرائیل قوم نه دی دویم دا چې دی کیس عبدالرشید نسل نه دریم دا چې دی د حضرت سلیمان علیه السلام نسل نه دی د پښتنو چې کوم مشر دی هغه دی کیس عبدالرشید او لومړی کس چې دا مکې ته لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات هم وشو هغه ملاقات نه بعد کیس عبدالرشید په پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړو د کیس عبدالرشید او د ټولو قبیله مسلمانان شو د کیس خپل نامه کیس ته چې کله مسلمان شو محمد صلی الله علیه وسلم د نبل هم کې هو دا یعنی عبدالرشید د ټولو نامه چې کوم دا کیس عبدالرشید شو د ټول الته کې مکې کې مسلمانان کیس عبدالرشید د پښتون چې دا مسلمان شو پښتون د روایت مطابق یو غزوه چې په هغه کې مشرکین تعداد مسلمانانو نه سیواو نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید ته ویل چې خپل پښتانه ورونه دی راغواړه خالد بن ولید رضی الله عنه عبدالرشید چې کوم قبیله ده هغه وغوښتله ټیک ده دغه نه بعد چې کوم د مشرکین سره مقابله وکړه او مشرکین هغه وزغلول او دوی سره مقابله وکړه چې کله ماښام شو نو خالد بن ولید محمد صلی الله علیه وسلم له خبر راوړل موږ پښتنو مطلب چې موږ مسلمانان جنګ ګټلو او مشرکین موږ غلول په دې باندې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو او د پښتون د خاندان دپاره د پښتون نسل دپاره دعا هم وکړله او دویم روایت دا چې د بني اسرائیلو 12 قبیلې وي او دوی فلسطین کې اوسېدل د یعقوب علیه السلام چې لقب اسرائیل نو په دې وجه باندې دوی ته بني اسرائیل ویلی شي د یعقوب علیه السلام 12 زامن مطلب چې 12 قبیلې شوې بیا بعد د 12 قبیلو کې تاسو قبیله وه چې د هغې نومه وه آل یهود په دې آل یهود کې بیا د غونډه شاته چې کوم داود علیه السلام حضرت سلیمان علیه السلام هم په دې قبیلې کې راغلي دي همدې له الله پاک کتاب او دوی له الله پاک بچاهي هم ورکړې ده سلیمان علیه السلام د وفات مخکې چې کوم چې کله بچا شو دلته کې بغاوت شروع شو جنا د 12 قبیلې اخوا دې خوا شوې مطلب ټولې ګډې وډې شوې کوم چې 10 قبیلې پاتې شوې د 10 قبیلو د سلیمان علیه السلام د زوی د بچاهۍ نه انکار وکړ او چې کوم دوی قبیلې پاتې شوې په خپلو کې څه مسله سلنجه راغله هغې د وجې نه دا یو ملک په 2 ملکو کې تقسیم شو هغه 10 قبیلې ځان یو ملک جوړ شولو او د دوی قبیلې چې کوم دي دا ځان یو بل ملک جوړ شولو اس ټایم بعد چې کوم دا د 10 قبیلو ته حمله وکړله او د 10 قبیلې چې کوم دي دوی له شکست ورکړو بیا دغه دې کې چې کوم کسان پاتې شو هغوی داسې نه هجرت وکړو په دې کې بلا شي کسان مړ شو په دغه جنګ کې او چې کوم کسان پاتې شو نو هغوی داسې نه هجرت وکړو 12 قبیلې ټولې ګډې وډې شوې دې ته ویل کېږي د لاست ټرایبل اف اسرائیل په دې کې څه کسان چې هغه ایران ته راغلل او د ایران نه بیا دوی بعد کې افغانستان ته راغلل په څو کاله بعد چې کوم دین خپل دین هغه ته ایرو څه داسې لږ ډېرې خبرې چې هغه دوی ته یادې وي چې کومې خبرې ته یادې وي د هغې د وجې نه دوی خپل نسل برقرار وساتلو د پښتنو ابا او اجداد هم دا وایي زموږ تعلق هغه پخوانو یهودیانو سره دی خو چونکې هغه بیا غیر مسلح پاتې شو او موږ یې بعد کړو مسلمانان ته دې پښتون ته پوښتنه وکړه چې ته کله مسلمان او کله ته پښتون یې نو ته به پښتون وایي چې زه 5000 کاله مخکې زه پښتون یم او د 1600 کاله مخکې زه مسلمان یم پښتون په دنیا کې واحد قوم چې دوی مقابله څوک هم راغلي دي نو الحمدلله د الله فضل کرم سره دوی ورله شکست ورکړی دویم مثال تاسو ته نن سبا په ریل کې ښکاري چې د روس او امریکې په افغانستان باندې مقابله وه نو افغانستانیان چې کوم پښتانه د روس او د امریکې دواړه یې وتښتول او د خپل ځینې وزغلول او دوی مقابله خپله سره وکړله دې غونډې دې ډېر واقعیات نور هم شته داسې واحد قوم دی چې دوی چا غلامي نه ده کړې د پښتون یو غیرتي قوم دی پښتانه په دې ټایم کې په افغانستان کې پاکستان کې او انډیا کې همداسې نور ملکونه چې هلته کې پښتانه پراته دي د پښتنو 15 غټې قبیلې په دې کې موږ وړې وړې قبیلې حساب کوو تقریبا 400 قبیلې پوره کېږي دا چې کومې من قبیلې دي هغه پکې پریدي اچکزۍ بنګش دراني خټک محسود محمودزۍ مومند اورکزۍ شینواري یوسفزۍ وزیري برکی همداسې نور هم بلا شي قبیلې په پښتنو کې پرتې دي پښتون قوم کې ډېر زیات غټ غټ پښتانه هم تېر شوي دي چې په هغې کې مین چې کوم دي هغه پکې دا دي غني خان بابا باچا خان احمد شاه دراني اجمل خټک غلام محمد طرزی حمزه شینواري حنیف بختش خوشحال خان خټک رحمان بابا همداسې نور هم بلا شي پښتانه توره کې شلنګ رباب کې ټنګ افغان کې ننګ چې نه وي توره کې شلنګ رباب کې ټنګ افغان کې ننګ چې نه وي داسې تلوار داسې رباب داسې افغان نه منم خدایا شکر چې پیدا دې په دې کام کړم خدایا شکر چې پیدا دې په دې کام کړم د پښتون د نر وجود یو اندام کړم غریب یم خو د پښتو په تقاضو مې قسم غریب یم خو د پښتو په تقاضو مې قسم که چې کول خالي لرم خو سوال مې چاته کړی نه دی
او زه پښتون یم proud to be پټان.